بیا دریم زموږ مشر د پښتنو راواخله خان شهید چې دی تقریبا دا یو وخت غازی امان الله خان د قندهار سره روان سو په هغه وخت پاکستان نه و نو دی تلی بار چمن له چې راورسېدی چمن پر سټیشن باندې یو انګریز فوجي و دا راغلی دلته سلامي کول ګاټه بانر چې کوم چې سلامي یې کوله نری باران ورېدی د ده ګوټونه به نودېدل نو بس یو ملازمین ورته ولاړو تولیه بیا پر وژایې شوه چې د ده ګوټ په نونس په منډه به ورله د ده ګوټ کې ورصفا کول نو خان شهید چې دی هغه راغلی و استقبال را د غازي امان الله خان د هغه د 1929 خبره ده 10 دسمبر و 1929 هغه چې وکتل چې یاره زما قوم وګوره او دلته د انګریز ګوټ صفا کېده وګوره دا څونه لوی ظلم دی د دا ځایه څه خان شهید په زړه کې خبره راله چې یاره انګریز موږ ډېر لوی دشمن دا زما قوم یې را تباه کړي نو بیا انګریز افسر په دې خبره پوه سو چې یاره دا سړی داسې ښکاري لکه له موږ چې نفرت و بغاوت چې دی هغه کوي بیا به درته افر ورکوي که ته خاني غواړې خاني به درکو که سرداري غواړې سرداري به درکو که نوکري غواړې نوکري به درکو ډول نه خاني غواړم نه سرداري غواړم نه نوکري غواړم خالي دا زما قوم را آزاد کړي زه د قوم ازادي غواړم بس ضعیف شی نه غواړم زما قوم ولې تا غلام کړی دی زما قوم د پاکستان د جوړېدو څخه 15 واره د گرفتاری ورکړی دی بندي شوی دی د پاکستان د جوړېدو څخه وروسته 6 واره دی بندي شوی دی هغه 1973 1983 کې دی وفات شوی دی د ایوب خان زمانه چې کومه وه تقریبا دا ټوله زمانه دی په جیل کې و دی په قید کې و 22 کاله یوه میاشت 21 ورځې د چیچ کړي دي د دې قوم دپاره د دې ملت دپاره د دې اولس دپاره د دې پښتون دپاره د چیچ کړي وو د انګریز سره بغاوت چې دی هغه کړی و نن هغه پښتون په دې خوشحاله کېږي چې زه څنګه انګریزي ووایم